ستړي مشئ محترم اوریدونکو د سونا اف ام ریډیو نتورک په خبر د سټوډیوز نه نیغ پنیغه تاسو ته مخاطب پروګرام د ستاسو आवाज او زم خسته رحمان نن د زیارت ورځ د هجری کال 1440 د ذوالقعدې د میاشتې سلیریشتمه د بکرمی کال 2001 د جیټ د میاشتې نهمه او د عیسوي کال 2015 د مئی د میاشتې 22مه نیټه ده. زموږ ستاسو ملګرتیا تر 4 بجو پورې د پدې سات کې موږ خبره کوو د معیشت او د معاشرت. یقینا چې معاشرت نیغ بنیغه تړلې دی د معیشت سره او د دې دوانو په حواله باندې کومه تفصیلی خبره اترې کوو. یقینا چې دا د یو بل سره لازم او ملزوم دي او په معاشرت حواله سره چې کوم زمونږ امور دي یا کوم قاعده او ضابطې دي په کار دا چې هغه په بهتره طریقه باندې د معاشي اصولو د لپاره بنیاد وګرځي. نو ظاهره خبره چې د خپل منځ کې ربط دی او دغه ربط مونږه اله باوري کولی شو چې کله صحیح طریقې سره د صحیح منصفینو په لاس کې دغه فیصلې ملاو شي. چونکې څنګه ما خبر وکړه چې بنیادی طور باندې د هر یو انسان دا ډیسیژن میکینګ چې کم پاور دی نو په دې وجه باندې لیډر جوړیږي او هر انسان که د یو معاشري یا د یو ملک لیډر نه دی یا په دنیا کې د یو برخې نو کم از کم د خپل ځان خو دی. نو په دې وجه باندې هغه چې کم سوشل کانټراکټس کوي چې پای کې څه قسم له ابهامات نه یعنی که هغه غلط کار کوي او که صحیح کار کوي خو چې په دې بنیاد باندې کوي چې هغه صفا سوتري یعنی د بعد چې کومې قاعدې او ضابطې جوړې دي چې هغه بالکل کلیري کرسټل کلیر چې د انګریزي کې وایي یعنی صفا سوتري. نو دا چې کوم دی دا یو بنیادی مرحله ده او په دې وجه باندې نن موږ خبره اترې وکړو د اس آی اف سی چونکې ظاهره خبره ده چې دا په ملک کې دننه د ټول سټیک هولډرز یا اختیارمندو یو بنیادی طور د ادارو یو کلسټر یا یو ځای جوړ شوی دی چې پای کې ټول په شریکه باندې کار کوي چې پای کې بیوروکریټس هم شامل دي آرمی پکې شامل ده یعنی فورسز دغه شان دی بیا پکې سیاستدانانو هم شامل دي عام عوام او د متعلقه ادارې یا شعبې ماهرینو هم پکې شامل دي. دا ټول چې کوم دی په شریکه کار کوي نو د دې تر اوسه پورې چې کومې ضابطې او قاعدې روانې دي د هغې اثرات څه دي او د دې ټولو اثراتو په نتیجه کې مونږ ته تر اوسه پورې څه فایده یا نقصان شوی دی په دې باندې خبرې کوو. مونږ سره نن په پروګرام کې محمد شاهد صاحب موجود دي هغه چې کوم دی د معاشیاتو ماهر دی او د اس آی اف سی چې دا کومه کارکردګي ده په دې حواله باندې به هم تفصیلي خبرې اترې کوو. 52 زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09 د پیښور ایریا کوډ دی. ستاسو ټلیفون کالز هم زمونږ د پروګرام برخې دی نه علاوه کې پی کې کوډ سره په 8881 یعنی 8881 باندې ستاسو میسیجز هم زمونږ د پروګرام برخې. نو په دې حواله باندې به تاسو شرکت کوئ مونږ سره نیغ په نیغه دی نه علاوه چې کوم داسې زمونږ ناظرین دي چې کوم ملاحظه کوي په فیسبوک پیج باندې سنو پښتونخوا باندې کمنټس کوي اب مونږ د پروګرام برخه کوو. بنیادی مقصد د دې ټول مباحثې دا دی چې مونږ یو ښه اکشن پلان یا یو ښه چې کوم زمونږ د لپاره تګلاره ده چې کوم دی هغه چې کوم دی مونږ ډیفاین کو جوړ کو د هغې په بنیاد باندې بیا په وړاندې تګ هم وکړو. نو یقینا چې څنګه ما تاسو ته په شروع کې خبر وکړه چې د معیشت او د معاشرت ترمنځ کومه هماهنګي د پای باندې هم خبر وشي او بیا په تیره زمونږ معاشرتي چې کوم لیول دی نو هغه کم حده پورې رسېدلی دی معاشي لیول څه دی ظاهره خبره پای کې فقدانونه خو فعلا ځکه په نظر باندې راځي چې سابقه فیصلو اثرات دي. اوس چې کله د اس آی اف سی جوړه ده په دې کې د متعلقه شعبو ماهرینو ټول اختیارمند یو ځای شوي دي نو د هغې به څه اثرات مخې ته راځي. مونږ صرف په دې مرحله کې پیشنګویي کولی شو یا چې کوم څه روان دي نو د هغې متعلق ډیټا تاسو ته درکولی شو. اوس اصل کې به اثرات څو کاله پس راځي د هغې خو ظاهره وه چې څوک هم ذمواري نشي اخیستی. نو مونږ خوشبختي ده چې نن مونږ سره یو داسې دروند او تکړه شخصیت موجود دی چې د معیشت په حواله باندې کو کتی شي د چې څومره هم زمونږ معاشرتي امور دي پای باندې هم یو ښه پوخ کمانډ لري او ظاهره خبره چې معاشي لحاظ سره چې کومې هلې ځلې روانې دي دې نه علاوه هغې چونکې ظاهره خبره ده چې د زمونږ چې کومه د درس او تدریس شعبه ده نو هغې سره هم د خیبر پښتونخوا په یو لویه تعلیمي اداره کې خپل خدمات ترسره کړي دي. دې نه علاوه بیا په وفاقي کچ باندې چې کومه زمونږ د خزانې محکمه ده نو په هغې کې هم دوی خپل خدمات ترسره کړي دي او په تیره دا لوی خصوصیت د دې دا دی چې چونکې دوی یو صحافي هم دي او انالیست دي یعنی مطلب تجزیه پې کوي او بیا د پاکستان ټلویزیون غوندې یو ذموارې ادارې کې خپله برخه خدمات ترسره کړي دي. نو په دې وجه باندې دوی چې کوم دی په یو وخت باندې د دې شعبو کې مهارت هم حاصل کړی دی او بیا چې کوم دی ماس کمیونیکیشن یعنی په یو وخت باندې د ګڼو سره
یعنی غنو خلق بنه ادم غنو سره خبرې کړي یعنی په یو وخت کې د ملک هر ګوټ پورې دی आवाज هم رسی او دا سيزونه چې څومره هم په محکمو کې روان دي کوم اصلاحات یا چې کوم دي دین وړاندې اپ اند ډاونز راغلي زه دا نه وایم چې سل په سل بنتیجې ټیک راځي خو چې صد دی ابزرو کړي دي نو هغه مونږ تر وړاندې کې په باندې مونږ خبرو کو خوشبختی د زمونږ چې دومره لوی شخصیت سره زمونږ نن په پروګرام کې نیخ بنېغه خبرې کیږي صد انګریزي لفظونه بازار خبره دي استعمالي نو کوشش وکړو چې پښتو کې وکړو محمد شاهد صاحب تاسو ته هر کلی وایو پروګرام کې سره ډېر مهرباني ستاسو وای څنګه له تاسو خه الحمدلله جی خوشاله و بعد اوس یقینا چې دا تعارف مې پکې کوم چې د ملکن خلک بم خوشاله شي چې تاسو تعلق هم د ملکن سره څنګه سر جی ډېر مهرباني او دا او د نورم پکې لک خواګه واچو مچې لکه مطلب دا چې تاسو کټ قامت او د خبرو انداز او تاسو باوقار شخصیت پکې لا مزیدار خوند کوي نو بس زه ته دې سایډ مهرباني و او دا تاسو تعریف کوی ډېر مهرباني خامخا وی چې لکه وی چې کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے نو ظاهر خبر او بل دا دی چې دا خبره بالکل واضحه ده چې دا ما سو نو دا په حقیقت مبني دي او دې گواه چې کم دی ما سره هغه ټول پوهان دي چې کم په دې مختلفو ادارو کې کار کړی دی تاسو سره یوځای پاتې شي سر جی ډېر مهرباني د وخت راکول د اړومبه پوشن خو دک تاسو د موډ جی کومه په اکونومکس کې خبره ده چې there is no free lunch جی په بعضی منځونو کې دای چې پیمنټس کیږي په بعضی منځونو کې چې پیمنټس نه کیږي نو په کار دی ول د تعریف وشي ایگزیکټلی او بل دا سر چې تعریف هم په حقیقتي بنیادونو باندې دغه چې هغه پی ټی وی لوګو وکړي چې ټروت وذ ریسپانسیبিলিټي سر جی ډیره مهرباني دا خو دا موسم ډیر ګرم دی نو چې تاسو موډ کې ورکې لکه خستا داسې هغه د ګلونو والا شي کنه ما دا گزارش کولو چې دی وخت کې ډومبه مونږ لکه موضوع چې کله لوی پیرایا کې ما روچه دغه ډومبه غنټه کې ما خبرو کې اوس دی وخت کې سونو پښتونخوا فیسبوک پیج باندې مونږ لایو یو او پورا خیبر پښتونخوا کې د ریډیو په ذریعہ باندې تاسو आवाज اوریدل کېږي مونږ ډومبه لک بدی خبرو کو چې د معیشت او د معاشرت ترمنځ ربط موجود دی نو هغه ربط تاسو په کوم طریقه باندې به واضح کوي بیا واقعي نه پس راځو چې پاکستان کې د نن سره روان دي خو ډومبه د معیشت او د معاشرت ترمنځ رابطو باندې لګا را سره خبره شریکه کی چې لکه معیشت څنګه مضبوطیږي معاشرتي یا سوشل کانټریکټس کولو باندې دي ډېر مهرباني خستخمان بھائی تاسو دا خبره بالکل ټیک ته خو بده کې بځای او بل کمپوننت هم ایډ کما چې معیشت هم دی معاشرت هم دی او سیاست هم دی جی بالکل صحیح ده دا درې پیلرز دي جی او دا انټرټواین دي دا د یو بل نه بغیر چلیدل ډېر ګران دي خو کمینګ ټو یور پوینټ چې سپیسیفیکلی وین اټ کمز ټو اکونومکس اینڈ سوسایټي معاشرت او د معیشت خبره چې کله مونږ کوو نو پای کې دا چې ستا چې څومره سوسایټل ویلیوز دي یا سوسایټل کوهیژن دی یا تړون دی یا د خلکو خوشحالي ده یا د خلکو نور داسې ضرورت دي د هغې په ون شیپ کې یا په دویم شیپ کې د هغې داسې دي چې د هغې خامخا څه نه څه اکنامک لینکیجز دي د هغې سره ظاهره خبره ده چې وستا اکنامک گروث خي نو دا غي د وجه نه بده امپلایمنٹ اپورچونټیز کریټ کیږي د روزګار موقع پیدا کیږي چې کله روزګاری نو دا غي د وجه نه بده خلکو آمدن سیوا کیږي چې خلکو آمدن سیوا کیږي نو دا غي د وجه نه خلکو سټانډرډ اف لیوینګ سیوا کیږي جی سټانډرډ اف لیوینګ سیوا کیږي نو دا غي د وجه نه خټیک ټاک بیهیویرل چینجز هم راځي او دا د ریسرچ نه ثابت شوی ده چې there is a strong linkages between society and economics نو هغه دا چې بیا د دې بیهیویرل چینج لپاره خپل انډیکیټرز یوز کیږي چې څنګه ستا اکنامک آوټکمز چې دي هغه ستا سوسایټل آوټکم افیکټ کوي نو ریلیشنشپ پښتا and nobody can deny او دا څوک رد کول هم نشي خدا لینکیجز په خپل پرسپیکټیو کې لکه فار ایگزامپل دا کنټیکسچوال هم کې دي شي دا په پاکستان کې سلور صوبې دي یا کته د ملک په سطح باندې واخلې نو کوي وسوبه زیات پراسپریسي اکونومیکلی نو دا غي د خلکو هغه سټانډرډ اف لیوینګ او دا غي نور معاشرتي او د اقدار چې نو هغه ډیفرنټي د هغه ریجنز نه چې کم ډیپرایوډ دي لکه ډیکډز اف ډیپرایویشن هغه پاتې شوی فار ایگزامپل زموږ چې کوم قبایلی علاقه جاتي یا داسې نور علاقه جاتي چې الته ډیولپمنٹ نه شي وي نو کته په بیهیویر کې موږ ګورین د خلکو په بیهیویر کې مخه کافي چینجز دی او په دې کې د خلکو څه قصور نه دا بیسیکلی هغه آوټکمز دي هغه انډیکیټرز دي هغه لینکیجز دي چې هغه ستاسو په بیهیویر کې هغه چینجز راولي نو دا ریلیشنشپ شته او دا په ډیفرنٹ اسپیکټس کې دا ته د غربت او د لکه د پاورټي او د اکونومیک گروث ریلیشنشپ کته شي ته د امپلایمنٹ او د اکونومیک گروث ریلیشنشپ کته شي ته د ډیپرایویشن
او د اکونومیک گروث ریلیشنشپ کته شي ته هیومن کیپټل او اکونومیک گروث ریلیشنشپ کته شي نو there are so many aspects چې دا د یو بل سره د ډېر strong relationship دی. بالکل صحیح دی کنه چې تاسو ډېر ښه طریقې سره ټول امور چې کوم څومره هم په دې کې دغه دي مختلف زیاتې چې دا مرکبات جوړي نو کنه چې تاسو ډېر ښکلي طریقې سره واضح ډېره مهرباني سره اوس به دا خبره کوو چې دی وخت کې په پاکستان کې د نه چونکې ظاهر خبر دی نو وړاندې هم مختلف فیصلې شوي دي کارونه هم شوي دي اثرات یې سخت بدمخې ته راغلي دي اوس په دې مرحله کې چې دا کوم ایس آی اف سی کار کوي نو دا هم مختلف سټیک هولډرز رايوځي کړي دي لکه موږ خو غټ پیلر زیات کوو بیا په دې کې د نن سکیورټي ټیم دا ظاهر خبره ده چې د پاور د طاقت خبرم پکې دغه کیږي ظاهر خبره چې موږ ټول ته معلوم هم ده چې څه سیزونه دي او شکل دا ټول مرکب سیزونه یوځي شي یو مرکب جوړیږي او د ته پاکستان حکومت ایس آی اف سی نوم ورکوي کنه جی په دې کې سکیورټي ادارې موجود دي سیاستدانان موجود دي متعلقه شوبو ماهران موجود دي نو داسې قسم لا چې کوم مونږ سره یو اگزامپل دی یا داسې قسم له یو باډي جوړیږي نو د دنیا په نورو ملکونو کې هم داسې مثالونه مونږ ته ملاویږي داسې شته دی اکنامکس کې داسې اصول کامیاب بلاړ شي یا اثرات به خراب شي بیسیکلی دا خو به د وخت نه مخکې خبرې چې آی اس آی اف سی به کامیاب شي یا کامیاب بنه شي یا د دې اثرات په څومره خو بیسیکلی د دې اوبجیکټیو یو دی اوبجیکټیو دا دی چې کله نه کله په ډیرو ملکونو کې بیوروکریټک هرډلز دي فار ایگزامپل ته انویسټمنٹ کې تاسو چې لیبر ډپارټمنټ ته لاړ شاته انوایرنمنت ډپارټمنٹ ته لاړ شاته ګیس ډپارټمنٹ ته لاړ شاته وابدا ته لاړ شاته د دې نه انوسی راوړه د دې نه لایسنس راوړه د دې نه انوسی راوړه د دې نه لایسنس راوړه نو په دې پروسس کې د انویسټرز کال ولګي 2 کال ولګي 3 کال ولګي جی جی بیوروکریټک هرډلز وایو جی جی بیوروکریټک هرډلز ریموو کول لپاره دوی چې داسې وایداري چې هغه ون وینډ اپریشن کوي چې دا څومره هرډلز دي چې هغه لګه اتھارټیټیو وي او هغه لګه انډیپندنټلی په ډیسیژن میکینګ کې نو دا ټول ډپارټمنټ سی لکه د دې په منځ کې کوارډینیشن او انویسټرز ته ون وینډ اپریشن ورکول لپاره هغه د هغه لپاره داسې یو باډي ضروری و نو دا د وجه نه دا باډي جوړ شوی دا او په دې کې دویمه خبره دا و چې د ملک په طرفه کې چې کله موږ ورته اف ډی آی وی فارن ډایرکټ انویسټمنټ جی بیرونی براه راست بیرونی سرمایه‌کاری څه ته وایي هغه یو ډیر کریټیکل کمپوننت دی کریټیکل کمپوننت ان سنس چې لکه ستا په جی ډی پی گروث ریټ کې هغه ټیک ټاک رول پلی کوي جی نو داغه دا اټریکټ کول لپاره لکه بای ډیر زیات هرډلز فارن انویسټرز دی وطن ته نه راتلل دا وجه نه راتلل د دې بیوروکریټک هرډلز د وجه نه چې ستا ملک ته پیسې هم راوړم ستا ملک سرمایه هم راوړم د ډیفیوژن اف ټیکنالوژي کوم د ډیفیوژن اف آیډیاز هم کوم او دغه باوجود چې ستا وطن ته راشم نو ماته پای کې دومره ډیر هرډلز راځي جی نو د هرډلز ریموو کول لپاره د څومره بیریرز ټو انویسټمنټ شو د دې ختمولو لپاره دا ریډ ټیپیزم او د دې سیزونو ختمولو لپاره دا بیا ملیټری او سیول چې کوم قیادت او هغه کې نه سو هغه چې دا یو باډي پکار ده چې هغه لګ انډیپندنټي اتھارټیټیو چې دا څومره پرابلمز راځي چې دا په ټایم باندې حل کوي او دا څومره چې فارن ډایرکټ انویسټمنټ ته د دې چې دا بیریرز چې دا ختم کړي نو اس آی اف سی بنیادی مقصد دا او کستا منرالز دي کستا ډیفنس دی کستا اګریکلچر دی کستا ټوریزم دی که په دې هر شوبه کې یو سړی راځي او سرمایه‌کاری کوي نو چې مخکې هغه ته کوم دغه راتلل بندیزونه یا مسلې راتلې نو چې اوس هغه ته دا مسلې نه راځي نو دا غي د وجه نه دا اس آی اف سی باډي جوړ شوی د دې بنیادی مقصد هم دا دی او سو فار خو خټیک ټاک روانه ده د غي د وجه نه چې څومره کوم دلته وسغه انویسټمنٹ کانفرنس هم په اسلام آباد کې شو د دې مخکې 2-3 پیری د سعودي چې کوم بزنس ډیلیګیشن دی پاکستان انویسټمنٹ سمیټ هم دوی ارګنایز کو سعودي چې کوم بزنس ډیلیګیشن هغه هم دوی راغختل وس د پاکستان انویسټمنٹ کانفرنس یو دام دوی کنډکټ کو نو د دې د وجه نه وس هغه یو کوئی دنیا ته پکچر خو چې په پاکستان کې په کم ځای کې اپورچونټیز موجود دي یا کوم منرل سېکټر دی کا ګیس سېکټر دی کا پیټرولیم سېکټر دی کا ټوریزم سېکټر دی کا اګریکلچر سېکټر دی کا ډیفنس سېکټر دی نو تقریبا په هر شوبه کې اغه ته دا اویرنس او دا کمپین وچلو چې یو کین کم اینڈ انویسټ ان دس کنټری and there will be no problems نو دا غي د وجه نه د اس آی اف سی رول چې دی هغه ډیر انسټرومنټل دی او امید ولرو چې دا به په فیوچر کې د ملک ته ټیک ټاک انویسټمنٹ راوړي فارن ایکسچینج ریزروز راوړي اف ډی آی راوړي ځکه چې د اف ډی آی نه بغیر دا وطن چلول بل ګران پدې شي ځکه چې زموږ سره وسایل شته قدرتي وسایل چې کوم دي هغه ان ټیپ دی پزماکه کې دنه پراته دي ک تیل دی ک ګیس دی ک ګولډ دی چې څومره نور ماینز دي داغه د رئیسو لپاره موږ ته ټیکنالوژي پکار ده داغه د رئیسو لپاره موږ ته سرمایه پکار ده داغه د رئیسو لپاره موږ ته نور وسایل پکار دي
چې هغه د بدقسمتۍ نه زموږ سره نشته، نو هغه د لپاره موږ ته فورن انویسټمنټ پکار دی، فورن انویسټرز پکار دي. نو SIFC په دغه چې کوم دی پای کې یو ټیک ټاک رول پلی کوي. بالکل صحیح ده. دی وخت کې چې کوم منسوبي روانې دي، نو مطلب دا دی چې د متعلق داسې مثال ما اول دا تاسو کو چې داسې مثال مونږ ته نورو ملکونو کې ملاويږي کنه، او د ماهر معاشيات لکه تاسو په خپل عموم د شانت تاسو نور چې کوم ملګری دي یا ماهرین دي، نو هغه دې ته ګوري په کوم نظر باندې، یعنی مطلب دا چې د دې نتایج خو ظاهر خبر چې حکومت خداوي لکه حکومت پاکستان دا ولري چې د سټیټ بانک ذریعہ مبادله ذخیره ورسره په 15 کالو کې چې کم دی $12 ارب ډالرو نه سیوا شوي، لکه مطلب دا چې دا خو ظاهر خبر چې هر یو حکومت خپل خبره کوي کنه، او هغه ویم چې زموږ پالیسی ټیکم دي، خو لکه معاشي ماهرین سوي چې لکه کم ځای کې داسې قسم لا سیستمي یا داسې نظام معاشرتي، نو په کې داسې قسم لا نظام معیشت خده مختص مخکوي چې دا کنټیکسچوال بیسډ کې دي شي. په بعضي نمځینو کې ټیکنوکریټک سیستم خي، په بعضي نمځینو کې بیوروکریټک سیستم خي، په بعضي نمځینو کې مکس سیستم خي. نو دا چې اوس دوی کوم سیستم اډاپټ کړی دا هایبرډ اپروچ دی ته ویل شي. په دې کې سره ټیکنوکریټ هم شته، په دې کې سره بیوروکریټ هم شته، په دې کې سره پولیټیشن هم شته، په دې کې سره سکیورټي پرسنل هم شته. دا یو هایبرډ سیستم دی، او ظاهر خبره ده چې دومره خلک ته په یو فورم باندې کینو دا غي خامخا یو آوټپوټ راځي او پوزټیو امپیکټ به راځي. د سره تړلې خبره تاسو د ریزرو وکړم، د ریزرو د ګټلو لکه پاکستان ته ریمیټنس هم راځي، زموږ چې کوم خلک په بار ملکونو کې کار کوي هم پیسې را لېږي. دویم د ریزرو دا دغه کې دي چې موږ خپل ایکسپورټ سیوا کو چې دا غي لپاره SIFC کار کوي او لګیا دی. او دریمه خبره دا ده چې د ایکسپورټ نه علاوه کوم کې FDI راځي دغه په ټرمز کې د ډالرز په ټرمز کې، نو دا غي د وجه نم زموږ یا وس رائټ ناو خو چې دا کوم دا سلیکټ سرچ پکې راغلی، نو کې دي شي چې IMF کوم $1 billion دغه د وجه نم ستاره ریزرو چې دي نو هغه بیلډ اپ شي. نو ډیفرنٹ گورنمنټس په ډیفرنٹ وختونو کې مختلف دغه کې دا فګر کوډ کې د ریزروز په حواله سره، خو ریزروز بیسیکلی دا چینجینګ یو زموږ سره ویریبل دی، ځکه چې ته د امپورټس لپاره پیمنٹ کې نو this is always basically depends on your the difference between your receipts and payments. ستا ایکسپورټس ونه دي، ستا امپورټس ونه دي، ته ادایګیان څومره کې، ته وصولیان څومره کې، او دا غي نه علاوه ستا ریمیټنس څومره راځي د ملک ته. نو دا ټول چیزونه فیکټر دي چې هغه ستا بیا ریزرو لیول څه دی، کوم چې سټیټ بانک سره دی یا ساده کمرشل بانک سره چې کوم افیشل ریزرو دي، د سټیټ بانک سره افیشل ریزرو، د کمرشل بانک سره ریزرو، نو دا هغه بیا ډیټرمن کوي دي چې ډیفرنٹ فیکټرز کې دي شو، خو SIFC could be instrumental. بالکل صحیح ده. بل دا د سر چې دی کې لکه موږ وختي د معیشت او د معاشرت خبرو کا، نو دا څومره مطلب دا دی چې مثبت اثرات به پرې باسي یو لیمن چې کوم دی یو عام تن هغه عموم کو سوشل کانټراکټ کوي یا داسې قسم اکنامیکل مزایده چې دوه خپلو کې لازم او ملزوم دي، او دا شانتي د ملکی کچ باندې کیږي، نو د دې کې به څومره ضروری وي چې کوم ټرمز اینڈ کنډیشن چې کوم دی هغه طے شي او مغه شانتي ایز اټ از وشي، او دې کې څومره پورې گنجائش وي چې کله داسې قسم له لوزنامې وشي او پای کې مثال به تور د ټرمز اینڈ کنډیشنز هغه شانتي خیالونه سره نو څومره پرسنټیج د برداشت قابلیت او څومره چې کم دی په کار دی چې اوشي، او دا غي اثرات بیا صحیح چې کله صحیح طریقې سره وشي. بیسیکلی سوشل کانټراکټ خو داسې اوسې چې هغه ستاسو د سټیزنز او د سټیټ په درمیان کې یو معاهده ده. جی خو د دې معاهده مضبوطیه او دغه چې نه په نور سيزون باندې ډیپند کوي. جی پای کې یو تاسو کوم خبره وکړه نو کله نه کله داسې کیږي موږ ورته گروث وداوت ډیولپمنٹ. جی لکه کې دي چې ستا GDP گروث سیوا کیږي ان نمبر ته چې 3% گروث مې وکړو، 4% گروث مې وکړو، 5% گروث مې وکړو، خو بیا دا یو کوېسچن دی چې دي چې ویر ار د بینیفټس. ستا GDP خو ټیک ته چې انکریز کیږي یا ستا GDP پازیټیو راغله، GDP نه زما مطلب دی چې کوم معاشي نمو یا معاشي ترقی کیږي. جی نو لکه کې دي چې هغه 3%, 4%, 5%, خدای سره تړلې کوېسچن دا کې دي چې ویر ار د بینیفټس اف دیس ګروینګ GDP. جی نو دا غي د پر بیا په اکونومکس کې اوبر ټرمینالوجي دا چې هغه ته مونږ وایي ټریکل ډاون افیکټس. ټریکل ډاون افیکټس دا چې کله ستا گروث کیږي او دا غي فائدې عوامو ته رسي، عوامو ته په کم شکل کې رسي، د روزګار په شکل کې رسي، د غربت د کمی په شکل کې ورته رسي، د آمدن د سیوا کېدو په شکل کې ورته رسي، د یو ښه سټانډرډ اف لیوینګ په شکل کې ورته رسي، یو کوالټي ایجوکیشن په وخت کې ورته رسي، د هیلث فیسیلیټیز په شکل کې ورته رسي. نو دا ټول د هغه گروث بینیفټس دي چې دا الټیمیټلی ټریکل ډاون کول پکار دي عوامو ته، او چې دا کله ټریکل ډاون شي عوامو ته نو د عوامو چې کم یو ټرمینالوجي په پولیټیکل اکانومي اف
political economy of governance या political economy of public policy की वیل کېږي چې if you want to arrest a declining trust in state institutions or politicians په سیاستدانانو باندې که د خلکو اعتماد ختميږي یا په ادارو باندې د خلکو اعتماد ختميږي نو دا غي شاته دا ریزنز دي نو کدا چې موږ ترانسمیټ کو دا گروث موږ ترانسمیټ کو خلکو له روزګار ورکو د خلکو آمدن سیوا کو د خلکو سټانډرډ اف لیوینګ امپروو کو په د ملک قربت کم کو خلکو ته ایجوکیشن فیسیلیټیز ورکو خلکو ته هیلث فیسیلیټیز ورکو دا گروث پر ترانسمیټ شي د خلکو سټانډرډ اف لیوینګ ته چې کله دا ترانسمیټ شي نو دا عمرانی معاهده کو ورته وي کدا سوشل کانټراکټ ورته وي کدا سټیټ سټیزن ریلیشنشپ ورته وي faith in state institutions ورته وي که faith in politicians ورته وي چې whatever you call it نو دا به خامخا سترونګ کیږي د ریاست او د شهري په منځ کې به خامخا دا بانډ چې دا به سترونګ کیږي ځکه چې اته کوم سيزونه پکاري او دغه ته د اکونومیک گروث په ذریعہ غته ترانسمیټ کړل یا ټرانسفر کړل نو دا بانډ چې دا ورسته ورځ سترونګ کیږي بالکل صحیح ده ډیره زیاته مهرباني یقینا چې د تاسو ډیره خولي زبردست خبرو کې اخره کې زه پیغام به مغسل واړم او دا به ویما چې تر اوسه پورې څه شوي دي نو ظاهره خبره تاسو ویني ګوري ابزرو کوي تاسو په خپل هم د خزانه محکمه کې پاتې شوي تر اوسه پورې چې کوم څه لګ ډیر اقدامات شوي دي نو دا غي نتایج سخره روان دي او انفرادي تور باندې اثرات شدي او د چې څنګه تاسو ویل کنه چې لکه عام خلکو باندې دا غي اثر او جی ډي پی باندې دا غي اثر نو مطلب دا چې څومره حدا پورې تاسو سب ابزرو کړی دي چې کوم ریل بنیادونو باندې دی تاسو دغه ډیټا لکه تاسو دغه مطابق کې دي چې اوریجنل کې داسې نه خو لکه مطلب تاسو سو ابزرو کړی دي نو هغه لږ زمونږ اوریدونکو سره شیر کړئ زما خو ذاتی تور دا خیال دی چې کته ورته سکسس وي کته ورته گروث وي کته ورته سماجی اقتصادي خوشحالي وي it wouldn't come from the sky دا د اسمان نه را پریوزي جی او بیا وی there is no magic wand کنه نه دا څه لدین چراغ څه چې غدا چې موږ چې دا گروث وشو دا خلکو روزګار پیدا شو دا غربت کم شو دا شو نو دا سي نه چې کنه دا بس دا سي یا د لدین په چراغ باندې او یا دا سي په دغه باندې دا سيزونه ستاو شي نو دغه لپاره it will take time دا اوس چې کوم منسوبې شروع شوې دي دا اوس چې کوم د ریفارمز یو سلسله روانه شوې ده په ادارو کې خاص کر د سټیټ اون انټرپرایز چې کوم دي سرکاري سرپرستۍ کې چې کوم ادارې دي کاغه پی ای دا کا ریلوی دا قبل دا نو پاره کې چې د ریفارمز کوم دغه سٹارټ شوی دی کدا په طریقه سره کمپلیټ شو نو د به لانګ لاسټینګ امپیکټ او موږ امید دي چې ان شاء الله د ملک په خطر ابتزي او شاید دام لګ راته اخره کې وای چونکه دام ډیر ضروری سوال دی چې دی ټول هر څه کې د آباده د تناسب د سیواوالي یا کموالی لکه درې وانه امور به بیان کوي چې ټول خلک خفقيږي وي یا تاسو پولیو اساس کې باندې خبره کوي نو د دې چې کوم د آباده تناسب دی د دې د بګاړ کم دی او که سیوا دی اوس ماته بدن خلک وي چې زیات دی کنه نو دا بګاړ چې کم دی دا څومره لوی اثر پری باسي د دغه توس یو امریکن ایڈوایزر وغه چاته پوسو کو نو ورته چې مشوره راکا جی نو هغه ورته وی چې do you need an honest opinion or do you need hypocritic opinion خجی دواړه وای نو hypocritic خدا honest opinion ورته وایم جی وای تر وګر څه کوي تاسو زما دغه پاتم د څه hypocrisy را پکې نشته او دغه د وجه نه زړه کاست کړه کله بیر کوم جی نو ما خیال چې کوم دا پاپولیشن پریشر دی یا پاپولیشن برډن دی جی دا د دې ملک په کوم غټو مسلو کې چې کومه مسلې دا پکې وغټه مسله ده جی سر زدا به مکنه لکه بخنه سره چې ځای خبر زموږ قومي جبه اردو ده نو زدا به ما چې دا سیس کوم نه ګندا پوشن یا د دې کوېسچن جواب کته سمه د اردو کې راکې چې د پاپولیشن کے اثرات کیا ہیں ہمارے اس وقت جو موجودہ معاشی نظام ہے اس کے اوپر اور یہ پورا جو سسٹم چل رہا ہے اس میں حکومت کو اسٹیک ہولڈرز کو تمام لوگوں کو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اور کلیمین کو اور جی ڈی پی کو مضبوط بنانے کے لیے اور تمام تر انفرادی اور اجتماعی طور پر امور کو بہتر بنانے کے لیے آبادی کے تناسب کے حوالے سے کیا کرنا پڑے گا اور کیا چاہیے ہمیں بیسیکلی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اس وقت ایک ریسرچ اسٹڈی بھی میرے خیال میں اس میں اویلیبل ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو ریسورسز ہیں چاہے وہ روڈز ہے چاہے وہ ہسپتال ہے چاہے وہ اسکولز ہے چاہے وہ کوئی دوسرا انفراسٹرکچر ہے گیس ہے بجلی ہے جتنے بھی ریسورسز ہیں تو 7 سے 8 کروڑ آبادی کے لیے کافی ہے اب اگر 7-8 کروڑ آبادی کے ریسورسز آپ 25 کروڑ آبادی پہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے پھر اس سے اندازہ لگائے کہ آپ کی روڈز کی کیا پوزیشن ہوگی آپ کی ڈیولپمنٹ کی کیا پوزیشن ہوگی آپ کی بجلی اور گیس کی کیا پوزیشن ہوگی سچویشن ہوگی تو اسی لیے جو پاپولیشن ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت حد تک ضروری ہے
और क्योंकि एक इन टर्म्स ऑफ नंबर वो तो हमारे पास 250 मिलियन 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इसको अगर आपने क्वालिटी बनाना है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करके ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी है। और सर मैं क्वालिटी गौर गुजारिश भी करूंगा, हमारे यहाँ जी जी हमारे जो रफ़क़ा हैं वो इस बात पे थोड़ा सा खफा हो जाते हैं कि जी कंट्रोल मत कहें, इसको तनासुब कह दें। तो मतलब आप कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात एक ही है। बहुत और शुक्रिया सर, बहुत जी शुक्रिया, जी ډیره مهرباني سر जी چې تاسو دومره ओके اهم او قیمتي وخت راکو. بنیادی مقصد زما دا و چې مونږه مطلب دا دی چې د تعریف او تنقید والا خبره کې زه اکثر نه जी پوزم، زه یم چې حقیقتي بنیادونو باندې څه خبره وشي او ظاهره خبره ده چې د هر یو کار نقصان او فائدې وي چې دواړو باندې خبره وشي. نو ډیر ښکلې تاسو خبره وکړه او که څه نور څه تاسو ذهن کې وي تاسو په ویل غواړئ نو بسم الله وکړئ سر. بس ډېره مهرباني. زه تاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو خپل اهم او قیمتي وخت مونږ له راکړو. تاسو आवाज کټ شو سر. ډیره مهرباني شاهد صاحب، محمد شاهد صاحب مونږ سره موجود او ماهر معاشیات او یقینا چې ډیر په تفصیل سره تاسو مونږ سره خبرې وکړي. زه تاسو ډیر زیات مشکور یم په خپل طرف نومم او د سونو اف ام ریډیو نتورک د ټول منیجمنت د طرف نومم چې تاسو خپل مونږ سره خپل دغه چې څومره ومم زری خیالات دي، تاسو تجربې په بنیاد باندې کوم احساسات دي، کوم تاسو سيزونه وکړه او دای په بنیاد باندې تاسو په ذهن کې څه خبرې وي، یقینا چې دا د سلو کتابونو نم د زرو کتابونو کې لاک کتابونو نه دا اوچته خبرې وي. ډیره مهرباني محمد شاهد صاحب چې تاسو مونږ ته وخت راکو. مسکه پکې کالز واخلو سه ټلیفون کالز اوریدونکو چې کم دي نو مونږ سره شریکې دي شي، چونګې ظاهره خبره ده چې دې کې څه څیزونه داسې دي چې زمونږ عام خلک په ډېر کم پوهېږي، خو مشران ماشاءالله ډېر پوهان دي. ځکه چې وختي مونږ کومه خبره وکړو زه کوشش دا کوم چې ساده لفظونو ته ساده جملو ته وړم او د هغې هغه چې کومه بنیادي مقصد دی لوبې لوباب دی نو زمونږ اوریدونکو پورې عمر رسي. نو مونږ به یو کال دوه واخلو، هغې نه پس به بیا چې کم دی د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو، د ریډیو باندې به کیسه روان وي زمونږ. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم. څوک جناب حکم زینا مشر لګ اواز تیز راکې نو ډیر خبو لګی جی. دا خوږ اواز د چا دی د کم زینا دی جی؟ خجی ډیره بخنه سره د ما خیال استاسو د موبایل یا د ټلیفون په سیګنل کې څه مسله ده چې کم زینا تاسو کال کوي کوشش دا کوي چې سیګنل پوره نو موږ به ستاسو د خوږ اوازم په خطرې کې اورېدی شو او ورسره به چې کم ستاسو ښه احساسات دي نو اب مونږ پورې راورسي. نیکسټ کالر اورو. السلام علیکم. 524143 زمونږ د ټلیفون شمیره او 09 د پیښور ایریا کوډ. نو ډیره مهرباني کړئ مونږ سره یو کالر هم شریک شي د فیسبوک سیشن کې نو ښه خبره وي. خو بهرحال ما خیال چې مونږ سره وخت په وخت باندې به کالرز راځي او خپل احساسات به مونږ سره څرګندوي په 524143 باندې 09 د پیښور ایریا کوډ دی. که تاسو د پیښور نه بهر یې یا د خپل موبایل نه ټلیفون کوئ نو بیا به ورسره ایریا کوډ خامخا ډایل کوئ. مونږ د معیشت حوالې سره تفصیلي خبرې اترې کې د معاشرت او د معیشت ترمنځ مضبوطې رابطې د یو بل سره لازم او ملزوم کېدل او بیا د هغې په بنیاد باندې سوشل کانټراکټس چې کومې خبرې. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام. څنګه حال دی؟ خیر دی؟ الحمدلله جی. خبرې به تاسو اورېدلې وي خو اول را سره خپل تعارف وکړئ چې نوم هم څه دی او کومې علاقې نه خبرې کوئ. جی د امیرآباد نه خبرې کوم. یاسین. یاسین صاحب وایي که نه جی څه به ویل غواړي په دې ټوله موضوع؟ یاره جی بس ایسم نشو ویلی دې کې به څوک څه خو موږ ستاسو بس هسې فین یو دا ستاسو د اواز زما ډېر زیات خوښ دی. محمد یاسین صاحب نو یو پاو به درکړم د خپل اواز نه. الله دې خوشحاله کړي. ډېره مهرباني. ډېره مهرباني محمد یاسین صاحب. هسې که جنرالي څه خبره کول غواړي د خپلې علاقې د ولس مسله څه خبره نو شریکولی شي را سره. هسې راته ګران یې جي. ډېره مهرباني محمد یاسین صاحب. خوشحاله او آباد اوسئ چې تاسو مونږ سره شریک شوي. 524143 زمونږ د ټلیفون شمیره او 09 د پیښور ایریا کوډ. نیکسټ کالر اورو چې څوک دی مونږ سره. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک جناب حکم زینه جی؟ جاوید بادشاہ یونیورسٹی نه خبرې کوم. جاوید بادشاہ صاحب ډېره مهرباني چې تاسو مونږ سره شریک شوي یونیورسټي نه. جی جناب. ډېر وخت نه دی اورم خو ستاسو دا نننی پروګرام دومره جاندار دی که نه جی جی چې حد یې نشته. شاید صاحب ته ستړي مه شي وایم. ډېره مهرباني جزاک الله جی. او د ژوند دعا یې غواړم. د ژوند مهرباني مهرباني. او زما فیملي ټوله آرمي کې یو اکنامک سایډ ته ده. جی جی. نو دا کومې خبرې چې تاسو وکړئ شاهد صاحب سره او خپل وخت هم ګنټه په مخکې هم لاړه په 3 بجې. جی جی.
هغه ټول دومره مزیدارې خبرې دي چې د لیکلو دي د لیکلو. جی 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 تاسو FIFC ابریویشن موږ ته وښایي چې دا د څه ابریویشن دی FIFC. خاجي دا چې کوم دی کنه SIFC دی جی اصل کې مطلب دا دی چې دا پورا چې کوم لفظ دی کنه جی نو دا دی SIFC د دې متعلق زه تاسو ته وایم چې د دې اصل کې پورا جی 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 پزور وایم چې تاسو आवाज درځي د مادله دا جی سپیشل انویسټمنٹ فیسیلیټیشن کونسل دی دا یو کونسل حکومت جوړ کړی دی د ته سپیشل انویسټمنٹ فیسیلیټیشن کونسل وای یعنی مطلب دا دی چې خصوصي سرمایه کاری د سہولت د پاره کونسل خو پیژنې کنه تاسو بظاهر خبره واقفي کې دي چې تاسو زما امتحان اخلي خو زما نور خلک بم پکې پوښي دا سوال هم صحیح دی زما आवाज درځي تاسو لجی جاوید صاحب زما आवाज درځي تاسو لا نه کنه کم راځي خاجي اوس به ټیک شوی ګوري جی دا مطلب مې د خبره دا دی چې که تاسو زما امتحان اخلي نو عموم ټیک دا او که سوالم کړي وي د لپاره چې نور خلک پوه شي نو دا د سپیشل انویسټمنٹ فیسیلیټیشن کونسل یعنی مطلب دا دی چې د خصوصي سرمایه کاری د سہولتونو کونسل نو دا حکومت جوړ کړی او په دې کې چې څنګه تاسو ویل چې تاسو کورنۍ اکنامکس او آرمی کې دوانو کې چې کم د خپل برخه خدمات تر سره کوي نو دا ټول کورنۍ په شریک زموږ لګي نو دا چې کم د بهر نه کوم سرمایه کار راځي په ملک د نه کوم سرمایه کاری کیږي نو د تحفظ ورکولو لپاره دا یو ځکه یعنی یو چتلان د ټول سہولتونو ورکول دي بل که تاسو سوال وینو کولی شي زما आवाज درځي تاسو لږ یو کاکا 64 کې جرمني نه PhD راوړل اکنامکس کې جی خاخا او اوس نه بچي د اګریکلچر نه لږ کړی BA خاجي خو تاسو خپل مراته وایي خپل ټیچر پاتې شم فارسی اردو پښتو مې کړی ماشاءالله جنو تاسو خو معاشرتي لحاظ سره بیا د استادانو استاد به یې ها تاسو دا هیڅ کم راځي پته نشته یا صدیق سے بټنې مټنې وਹੀ جی نه مونږ یو چل دینو او جی او سنا څه چل غوښتا وېګم په نه باندې وخت خاجي خاخا زه خبره پوره کوم بس کې دي چې تاسو د ټلیفون سیګنل کې څه مسله وي بهر زه ډیر زیات مشکور یم که څه سوال تاسو بل وینو کولای شي جی بس سلام عزت مندو کوم میں I ask you your residence area جی جی بالکل بالکل زه د ارباب لنډۍ نه تعلق ساتم مسجد پیښور ماشاءالله 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 may you prosper and may God preserve you دوباره لګو وای سر پوی نه شوم جی may you prosper and may God preserve you بیا ما تاسو تاسو سي راندلو چې کس کیږي تاسو پښتو کې وای خیر په انګریزي ز ډیر پویګم هم نه جی تاسو ولې نه پویږي تاسو اجازه غواړم د ژوند ډیره مهرباني خوشاله و آباد شي خوشاله و آباد شي ډیره مهرباني داسي ژوند لري ډیره مهرباني جی او الله پاک دیو کې چې دا مشران چې کومه ته سینه په سینه خپل علم منتقل کوي کوم مقدار منتقل کوي چې دوام ممدغه شان جاری پاتې شي ځکه چې صرف خپل د کور کول نه دي چې کوم ریسپانسیبিলিټي ازي موريان زمونږ په وګو باندې پرتی دي کنه نه چې مخکې لاړ شي اسه کې ما ځکه ویل چې خبره بنیادی طور دا ده چې زمونږ مختلف ګرامټیکل چې کوم سيزونه دي کنه امر رواني بل دا چې د لفظونو دا لګون ته کې د غراشي نو مورنه جبک غلط هم سو کوی نو سړی به پوي شي په بل جبک کې خوب هم سړی نه ویني مصیبت او مساله پکې دا نو بهرحال دا خو خیر څنګه چې تاسو ویلي چې دا اصل کې د تکړهوالي سم معیار نه وي دا یو لینګویج دی او لینګویج هر یو کې دی جو سړي به فارسی ورزینو سو واټ یا دا شانتي بل جواب ورزي س ټایم کې به انګریزي چانه ټاسوله ځکه چې فارسی په ټوله دنیا باندې و او هغه پکې یو شعر مو چې تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر گر تو میبینی حسابم ناگزیر از نگاه مصطفی پنها بگیر دا به ما لوستو او ما ته پته نه و چې څه معنی ده بیا ما بعد کې چې کله سرچ کو نو پای کې دا سیز مخه درالو چې د دې مطلب دا دی چې تو غنی از هر دو عالم من فقیر الله ته مخاطب چې دوه عالم بادشاہ او زه فقیر ما تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر وای چې د محشر په ورځ باندې که زما عذرونه یا زما ګناونه ډیر زیات شي روز محشر عذر های من پذیر گر تو می بینی حسابم ناگزیر کدا بیخي د حساب نه وته دا خبر چې هغه ورځ باندې اصل ماتمیټکس خو په هغه ورځ چې مسقال ذره خیریا نو شریا نو یعنی مسقال د اټم د ذره نه ورکوټی سي هغه حساب بکیږي نو وی چې از نگاه مصطفی
پنها بغیر چونکه ظاهره خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخیری پیغمبر هغې سره چې کوم والهانه محبت او مینه مونږ سره شوې ده نه په بنیاد باندې مونږ خو هغې چېرته کې یو ذرې ته هم نشو رسېدی خو بیا هم یو کوشش د شاعرانو پخوانو مشرانو کړی دی نو هغې کې چې کوم دی هغې دا ویلي چې که زما حساب ډېر سوا شي که نه یعنې غلطیانې نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه لږ پټ را سره په مخ کې شرمنده نه شم نیکسټ کالر به ورو خو بهرحال ډېر زیات شور دی پکې صدیق صاحب 52 54 143 زمونږ د ټلیفون شمېره او 09 د پېښور ایریا کوډ السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سر بخیر جزاک الله جی څوک خبرې کوي او کم ځای نه ډېر وخت پس کوم دی خبرې کیږي دا اواز مې ور ډېر خو را باندې ولګېدو عمران ما درګره واه عمران صاحب ډېره موده پس عمران صاحب څنګه د خوشبویانو د خورولو کاروبار ډېر ښه روان دی که نه الحمدلله ښه ښکلی روان دی سبا کومه تر په ټاپ روان دي د خیره دې وخت چې کوم دی کشمیر او بټا باندې روان دي او کنه بس خدای دې د نټول خرڅي چې ګټه دی بګی کېږي ما ته خو د اترو د مطلب مختلف اتر کنه خو پکې ډیجیټل اترو نمبر وته او ما ته اتر ټول لکه فنټ ټیکه ونه دای په شانتي بوی راځي پته نشته چې دا ولې دا سم مسله ده ما سره دا بس په دلته کې سم مسله یا کې دي شي ما او خرچه په پاترو کړی نه صحیح چې صحیح خرچو کوم بیا صحیح اتر راشي لاس لا بالکل ته به چې کوم دی هغه څو دوه ولري نو په سره کار شي نه او مسواک چې کم دی مسواک هغه خوب تاسو سره یې کنه بالکل مسواک چې کوم دی سکر ولا مسواک نه کوم مسواک غوي واه تور چې وی کنه بالکل تور بکې سپینم بکې او بالکل مخکې چې ما شروع کې مسواک واغسو کنه بلکې اکثر ما نه هیرم شي مسواک چې استعمالوم نو زاغه چې کم کله استعمال شي کنه هغه بوجه غونته دی جوړ شي د سر نه ما به بار استعمالولو بیا به یو ملګری چې عالم دا په چاړه کټ کې چې دا استعمال شو دا ختم شو ته اوس نوې استعمال کا بالکل اج ته به تقریبا د یو 4-5 پر استعمال به باکر کې به باندې څه کوو بس او کنه نو بس تاسو والله چې خپ پیسې غټي مالک یو مسواک خده کنه یو ځل سره استعمالي بار استعمالي چې کټ کې بس بیا خو دې کیسه خدمه کا 15 ورځې پس مسواک نه نه دا کی باندې استعمال څخه خرابي ها نو اصول دادی غپ لګوم عمران صاحب ډیره مهرباني کسویل غواړي زموږ په دې موضوع یا سنورم په ځړه کې سوینو وای یاره د ورته مې وڅ په پروګرام مله تقریبا یو پاو ورکی خو دا تاسو نو ورغلو ما چې الله تعالی ولګي چې خبر ورته دوا سلام ورته وکړ مینه ترې کو ځسنه ډیره مهرباني یقینا چې دا ټول ارس تاسو د پاره دی تاسو چې دا کم عزت او مینه راځي نو په دې بنیاد باندې مونږه کوم لګتوانه سی واشي عمران صاحب ډیره مهرباني زرګر آباد نه مونږ سره شریک شو عمران بھائی زمونږه چونکه ظاهره خبره ده چې یو صلاحیت خدای غسته دی نه بینای خو ورته الله پاک ډیره پوهه ورکړي ډیره لویه پوهه نو په مخمخه تلخا د بادو بریلیو شو د نورو داسې قسم له معلوماتي پروګرامونو لپاره خبرونو اپډیټس لپاره سونه FM ریډیو نتورک سره اوسئ